زه اوس ډېر محترم قابل قدر مفتی میاں محمود الحسن صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه دروشي او زموږ پروګرام کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مفتی میاں محمود الحسن صاحب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. گائل یہاں پر ہر ایک پرندہ ہے، زخمی یہاں پر ہر ایک پرندہ ہے، مگر جو پھر سے اڑ سکا وہی زندہ ہے. زما محترم مسلمانان ورونو، ټولو اول خو زه د دې پروګرام منعقد کېدلو باندې د دې پروګرام او د دې تنظیم صدر او د هغه جنرال سیکریټري او د هغه نورو اراکینو شکریه ادا کوم چې هغوی یو داسې موضوع باندې دغه مجلس جوړ کړی دی، داسې مقصد دپاره د قوم هغه نوجوانان را جمع کړي دي چې هغه مقصد هغه زما او د تا په زړونو کې ډېر مخکې نه پروت و. ما څه کله دا خبره واورېده چې نوجوانان را جمع کېږي چې د هغه مقصد سیاسي نه دی، د هغه مقصد پارټي بازي نه دی، نو یقین وساتو چې زه یو منټ ایثار نه شم دې پروګرام ته راغلم، ځکه چې زما زړه دغه تړپ څو کاله نه موجود دی چې په دې علاقې کې نوجوان پاتې کېږي، په دې علاقې کې هنرمند پاتې کېږي، په دې علاقې کې تعلیم هم ډېر زیات دی. خو څه وجه دی چې د دې علاقې هغه مشر چې غریب تعلیم نه هم کمزوری دی، خو د قوم خدمت جذبه لري، نوجوان نه لري. بیا څه وجه دی چې د دې علاقې هغه سپین ږیری چې هغه سره هنر هم نشته، هغه د دې قوم د ترقي دپاره منډه وي، نوجوان نه لري. نو ما زړه هم دا غوښته چې هغه باندې الحمدلله نن افتتاح وشوه چې د دې علاقې نوجوان راپاڅېږي خدمت دپاره. خو زما محترمو، خاص کر د دې تنظیم د دې جوړې والا نوجوانانو ته یو دوې خبرې کوم. زما د پښتو معاشره دا درې قسمه خلکو نه جوړه دی. یو د قوم ملک دی، یو د قوم نوجوان دی، یو د قوم ملا او کری دی. که چېرته د ما دغې معاشرې کې په دې درو واړو نه یو کس کمی هم راغله، په هغه کار پرمختګ نه کوي، هغه کار بیا مخکې نه ځي. او دې نوجوانانو په خدمت کې هم دا ګزارش کوم چې موږ نوجوانان یو، موږ ته اکثر داسې لګېږي چې موږ زیات پوهېږو، مشران نه پوهېږي. کورونو کې هم دا مسله وي، خو چېرته دغه جذبه درنه ونه شي، دغه تیزي درنه ونه شي چې ته ویې چې مشره ته نه پوهېږې زه کار کوم ته ما سره نشته یې، ملا ته نه پوهېږې زه کار کوم ته ما سره نشته یې، او زه تا ته ویم چې نوجوانه ته نه پوهېږې زه مشر یم زه زده کړی یم. نه، دا درې شیان ملک یعنې د قوم مشر چې کوم دی او نوجوان او ورسره ملا دا تړلي دي ما پښتو معاشرې سره. که د دې قوم ترقي غواړو دا درې په یو صف باندې کېنوو، که د دې قوم لوړ سر غواړو، شمله اوچته غواړو،
نو مشرانو په خدمت کې گزارش دی څه همیشه دپاره د دې قوم نوجوانان ځان سره څنګ په څنګ روان کو کیدای شي ډېرو ځایونو کې د نن سبا جدید تقاضې جدید ضرورتونه ته نااشنا وې نوجوان ورباندې خبرې وي او کیدای شي ډېرو ځایونو کې ته په دیني خبرې باندې نه پوهېږي ګناه په لارې باندې روان وې هغه کې ملایانو په خدمت کې گزارش دی په دې جامع کې یو کس هم نه وي نو ملا په دې زه خپله خفه شوم څه کله د قوم اجتماعي خبره وي څه هغه کې چا یو خپل مقصد نه وي راوړی اجتماعي مقصد وي چا یو خپل سیاسي پارټي نه وي مخکې کړې اجتماعي مقصد وي په هغه کې د دروړو طبقو باندې فرض دی او لازم دی چې هغه په دغه جامع کې شرکت کوي او نوجوانو حوصله مخکې کوي دغه علاقه 2001 نه 2018 پورې هر قسم دمکو سره مخامخ شوه هر قسم اپریشنو سره مخامخ شوه دنیا شهیدان ورکې وشو کورونه رنګ شو دکانونه ختم شو خو تاسو ته مشیر ویل کہ یہاں پر گائل ہر ایک پرندہ ہے ہر ایک انسان دیدی کی زخمی دے مگر جو پھر سے اڑ سکا وہی زندہ ہے نمو دوبارہ رپوسی دوں نمو جواندیوں کہ ہر سمرہ تکلیفوں باندھ روشی خود قوم ترقی دے پارا دو قوم پرمختگ دے پارا دو قوم مسائل و مشکلات و حل کورو دے پارا دا درے وڑا طبقے یو موٹے او یو دیو علامہ مشرق جزاک